أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. نننی درس کے با انشاءاللہ العزیز سورة انعام پارہ نمبر 7 رکو نمبر 9 آیات نمبر 72 73 74 75 سلور آیاتونه چې دی نو هغه به انشاءالله ویلی کېږي. څنګه چې مخکې دې آیات نه تېر شو چې ته ورته ووایې پیغمبره چې مونږ هغه څوک راوبلو چې چا چې دی نو هغه مونږ ته نه نفع او نه ضرر راکولی شي، نو مونږ ته خو دا نه، مونږ ته خو الله د دې حکم کړی امرنا لنسلم لرب العالمین چې مونږه غاړه کېدو الله رب العزت ته چې د دواړو جهانونو چې نو هغه عالم رب دی. اوس دې آیت کې نو بیا د دغه ایمان علامتونو نه لوی علامت چې دی نو هغه سره مونځ کول دی. چې کله سړی مونځ کوي نو دا د ایمان د هغه ښکاره دلیل دی. نو دې وجې نه اوس وایي مونږ ته د آیات کې دا وایي ان اقیموا الصلاة واتقوه، او مونږ ته حکم کړی شوی دا چې قایم کړئ مونځ لره، واتقوه او د هغې الله نه ویرېږئ، وهو الذي الیه تحشرون، الله رب العزت هغه ذات دی چې تاسو ټول به د هغه ته راجمع کولی شئ. یعنې کله چې د ورځ د قیامت شي نو په ورځ د قیامت به د الله نه ما سوا بل څوک نه وي، همدغې الله ته به تاسو ټول جمع کولی شي. نو چې کله الله رب العزت ته تاسو ټول جمع شئ نو هر انسان ته به د هغه د کړو چې دی نو هغه بیا بدل میلایږي. که چا ښه کړی وي نو د هغوی ته به ښه بدل میلایږي، او که چا بد کړی نو د هغوی ته به د هغې بیا متعلق سزا میلایږي. نو هغې الله طرف ته چې نو هغه واپسې ده کمل نه د هغه چې نو هغې باندې دلیل ذکر کوي. وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق، هغه الله چې هغه پیدا کړي اسمانونه او ځمکې چې دی نو هغه په حق سره رښتیا سره. ویوم یقول کن فیکون، او په کومه ورځ چې دوی ته وویل شه نو پس هغه شول. کله چې الله ورته ووایي چې شه نو پس هغه به شي. نو اوس دې نه مراد یو قول چې دی نو هغه دا دی چې د کله چې دی نو الله رب العزت دنیا د نظام جوړولو نو ځمکې او اسمانونو ته الله پاک وی شی نو پس دا شول په وجود کې رالل. دویم چې دی نو هغه قول پکې دا دی چې د دې نه مراد چې نو ورځ قیامت نه، چې کله قیامت ته الله رب العزت وی چې شه نو شي به، یعنې دا څومره چې هم ساه لرونکي شیزونه دي نو چې کله دوی ته الله پاک وایي چې مړه شي نو دا ټول به په یو ساعت کې چې نو هغه به مړه شي. بیا چې کله دا ټول په قبرونو کې پراته وي دوی چې نو هغه مړه شي نو د دغې نه وروستو چې کله دوی ته بیا الله رب العزت وایي چې تاسو اوس بیا واپس پاسئ د حساب کتاب دپاره، نو دا ټول چې نو هغه بیا په یو ساعت کې د حساب کتاب دپاره چې نو هغه دوباره راپاسي، دا ټول به الله پاک ته حاضر شي. قوله الحق، دا هغه وینا دا هغه خبره چې نو هغه حق او سچ ده. وله الملک یوم ینفخ فی الصور، د الله دپاره چې نو هغه حکومت دی، بادشاهي ده په هغه ورځ چې کله پوکوالی شي په شپېلۍ کې. نو گویا داسې خو اوس هم د الله حکم چلیږي، د الله بادشاهي ده، مخکې هم ولا اوس هم دی او بیا به هم وي. قیامت سره خاص ده چې دنیا کې بیا هم خلک چې نو هغه دعوی کوي، یو وایي زما حکومت دی، بل وایي زما چې نو وزارت دی، بل وایي زما چې نو هغه صدارت دی، بل وایي زما چې نو هغه اختیار دی. الله وایي دا کم چې څومره مجازي اختیارات ساتي د څه وخته پورې الله پاک ولا په طور د امتحان ورکړي، په ورځ د قیامت داسې ورځ ده چې په دغه ورځ به د دوی نه هېڅوک چې دی نو هغه غږ نشي کولی.
په هغه ورځ به ټولو بادشاهي چې دی نو هغه صرف یو د الله د ذاتي لمن الملک. الله به په خپل اعلان وکړي نن د چا دپاره چې دی نو هغه بادشاهي ده. څوک به د جواب ورکولو چې دی نو هغه به نه وي. الله رب العزت به په خپل ویل لله الواحد القهار. نن د الله چې دی نو هغه بادشاهي ده چې هغه یو ذات دی او غالب ذات دی. نو ځکه یوم ینفخ فی الصور، په کومه ورځ چې شپېلۍ کې پوکوالی شولو نو په هغه ورځ باندې صرف او صرف خاص د یو الله چې دی نو هغه به حکم چلیږي. دا یو الله چې دی نو هغه به بادشاهي وي. عالم الغیب والشهاده، چې هغه پوه دی په پټ او ښکارو باندې. که څه پټ دی هغه هم الله پاک ته په علم کې دی، کم چې ښکاره دي هغه هم د الله پاک چې دی نو هغه په علم کې دی. وهو الحکیم الخبیر، او هغه الله د هغه چې دی نو د حکمت خاوند دی، خبیر، او هغه الله چې دی نو هغه خبردار ذات دی. اوس الله رب العزت چې دی نو هغه د حکمت خاوند دی. هر څه الله ته پته هم ده، الله ته پته هم ده چې دا انسان به دا ګناه کوي، دی به چې دی نو هغه دا ناجایزه کوي، دی به چې دی نو هغه دا غلطه کوي. بیا ولې الله پاک د انسان له د اختیار ورکړي؟ ته څو ګورئ بعضې وخت کې چې نو هغه یو سړی ډېر غریب وي، مجبور او نادار وي، بل الله پاک ډېر چې نو هغه وس ورکړی دی هر ځای، او دی د هغې خپل ټول وس طاقت چې دی نو د هغې غلط استعمال کوي، د دغې مجبوره له قسمه قسم سزاګانې ورکوي، زیاتې ظلمونه چې دی نو هغه ورسره کوي او څوک ورته غږ نشي کولی. نو الله رب العزت خو پې قادره دی. اوس الله چې دی نو هغې ولې نه نیسي ډایرکټ؟ سره د دې چې الله رب العزت په خپل بندګانو باندې د او یو میندو نه زیات چې دی نو هغه مهربانه دی. نو د الله رب العزت په هر کار کې چې نو هغه حکمت دی. دا نه چې الله ته پته نشته یا دی الله پاک چې نو الیاذ بالله الله پاک دی خبر نه دی، نه الله پاک ته پته هم شته، الله پاک په قادر هم دی، الله چې خبر هم دی. خو اوس ډایرکټ ولې نه نیسي؟ الله رب العزت په هغې کې چې نو هغه حکمت دی د دغه کس دپاره، ناچاره دپاره په دې کې امتحان ښودلی چې دی ما رابلي او که زما نه ما سوا نورو ته وایي. زورور د پاره، مالدار د پاره، وس او قدرت والا هغه په دې امتحان کې چې نو هغه ښودلی چې دی د خپل قدرت د چې نو طاقت نه غلطه فایده اخلي او که زما د حکم متعلق چې نو هغه استعمالوي. نو ځکه وایي وهو الحکیم، هغه الله هغه د حکمت خاوند دی. الخبیر، هغه الله چې نو هغه سره خبردار ذات دی. وإذ قال ابراهیم لابیه آزره، اوس د دې چې نو هغه راوړل نو ما قبل سره وایي ربط او مناسبت دا دی چې ابراهیم علیه الصلاة والسلام دا چې نو هغه مسلم شخصیت ولو. یهودو چې نو هغه به هم خپل نسبت ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته کولو، نصارو به هم خپل نسبت چې نو هغه ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته کولو، او د مکې مشرکانو دوی به هم وایي چې نه مونږ په دین ابراهیمي یو، ابراهیم علیه الصلاة والسلام زمونږ بشر ولو، زمونږ چې نو جد امجد او زمونږ نیکه ولو. اوس الله رب العزت چې نو ده نو ابراهیم علیه الصلاة والسلام درېیمه سپاره کې د هغې تفصیل تر شوی ما کان یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان مسلما حنیفا. ابراهیم علیه الصلاة والسلام نه یهودي او نه نصراني بلکې هغه خو چې نو هغه مسلمان یکتا دین والو، وما كان من المشرکین، او هغه نه د مشرکانو نه ولو. اوس دی ابراهیم علیه الصلاة والسلام تسلیمي هم د دوی په نسبت باندې د ابراهیم علیه الصلاة والسلام لوی مقام دی. نو دوی هلته د الله پیغمبر ته ویل څنګه چې پرونی درس کې تیر شولو چې تاسو هم زموږ سره د دغې بتانو چې نو عبادت وکئ. نو دلته د دې وجې نه دا آیاتونه پسې راړلو چې ګوره ابراهیم علیه الصلاة والسلام چې کم شخصیت تاسو تسلیموئ، هغه شخصیت هغه ابراهیم علیه الصلاة والسلام خو په خپله د بت پرستۍ چې دی نو هغې نفي کړې ده. هغه خو د الله رب العزت د وحدانیت چې دی نو هغه قایلولو، او د دغې وحدانیت کې هغه دومره حد ته چې دی نو رسېدلو چې خپل قام قبیله ټوله چې دی نو هغې پرېښودي او د هغې پرېښودو ته تیار و، خو د الله سره چې دی نو شریک نه دی کړی. نو ځکه وایي اذ قال ابراهیم، او یاد که کله چې وویلو ابراهیم علیه الصلاة والسلام لابیه خپل پلار آزر ته اتتخذو اصناما آلهة، آیت چې نو جوړې چې نو هغه نیسئ بتان لره معبودو. اوس نو ابراهیم علیه الصلاة والسلام د هغه د پلار نه څه نوم و؟ نو دا یاد ساتئ د ټولو نه راجح قول دا دی چې د ابراهیم علیه الصلاة والسلام د پلار نوم چې نو هغه آزر و. د دې تایید چې نو هغه یو دا دی چې قرآن پاک کې په خپله الله پاک د هغه نوم چې نو په آزر سره ذکر کړی. اذ قال ابراهیم لابیه آزرا، دا ور بند کړه. اذ قال ابراهیم،
لأبیه آزر کله چې ابراهیم علیه السلام خپل چې نو هغه پلار آزر ته ووی. بعضې حضرات او مورخینو چې دی نو هغه لیکلي دي چې د ابراهیم علیه السلام د پلار نوم چې دی نو هغه طارق و. طالب ته را او خا بعضې په حا سره لیکلی دی او څوک وایي چې نه د آزر دا د ابراهیم علیه السلام د تره نوم ولو او د پلار نوم چې دی نو هغې تاریخ و. نو دا راجع قول ما تاسو ته صحیح ده قرآن پاک کې چې نو هغه وګورئ نو خدای ورته په خپل ویلی نو چې کله الله پاک ویلی نو دا راجع دی. دویم د حضور علیه السلام چې دی نو هغه د حجة الوداع د موقع یو حدیث مبارکه دی په هغې مفهوم هم دا دی چې په هغې کې نبي علیه السلام چې نو هغه تذکره کوله نو ابراهیم علیه السلام خپل پلار آزر ته دا ویلو. نو د دې تایید په حدیث سره هم کېږي او دغه شانتي د حدیث سره چې د قرآن پاک د آیات نه هم کېږي. نو دا ابراهیم علیه السلام د پلار نوم آزر و. هغه ته یې ویلو اتتخذوا اصناما آیا تاسو چې دی نو هغه نیسئ اصنام دا د صنم جمع ده او صنم چې دی نو هغه ویلی کېږي نو هغه وایي صنم الذي یتخذ من الذهب والفضة والحجر. صنم چې دی نو هغه هر هغه شیز ته ویلی کېږي چې هغه جوړ شي چې دی نو هغه من الذهب د سرو زرو نه والفضة د سپینو زرو نه دغه شانته چې دی نو هغه من الحجر د ګټې نه والمدر او د خاورې نه د دې ټولو نه چې دی نو هغه جوړ شي علی صورت الانسان په صورت چې دی نو هغه د انسان وهو الوسن او هم دغه ته چې دی نو هغه وسن بت ویلی کېږي. صنم حق ته ویلی کېږي الذي یتخذ من الذهب والفضة والحجر والمدر علی صورت الاصنام په صورت چې دی علی صورت الانسان په صورت چې دی نو هغه د انسان باندې وهو الوسن او دې ته چې دی نو هغه ویلی کېږي څه بودو. نو هر هغه شی که هغه د ګټې نه جوړ وي که د خاورې نه جوړ وي که د سرو نه جوړ وي که د سپینو نه جوړ وي او د دې عبادت کولی شي نو دې ته ویلی کېږي بودو. انی اراک وقومک فی ضلال مبین. نو ابراهیم علیه السلام ورته پلار زتا او ستا قوم چې دی نو هغه هم په ګمراهۍ خطا کې. نو دې نه دا معلومه شوله چې کله چې دی نو هغه یو قوم خلک چې دی نو هغه خطا کوي نو دوی سره خپل مخکې تیر شول ناسته به ورسره نه کوي. بیا د دوی نه د بیزارۍ کې تو د دوی نه علاحدګي هم اختیارولی شي دوی ته که تو خپل نسبت نه کړي نو هم صحیح ده. لکه څنګه چې دلته ابراهیم علیه السلام داسې ونه چې انی اراک وقومي دغه ابراهیم علیه السلام خو هم د دغه قوم وکړه چې پلار ته چې ستا قوم نو د دغه قوم خو هم ولو کنه نو د ابراهیم علیه السلام زه وینم تا او ستا قوم لره فی ضلال مبین په ګمراهۍ خطا کې. نو معلومه دا شوه که زوی کوي او که پلار کوي خو چې کله دی خطا کوي نو دوی به د دغه خطا نه چې نو هغه براءت اظهار کوي ستا په ذمه باندې چې نو هغه داري چې تو به دوی نه براءت اظهار کوي. وکذلک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. الله دغه شانته مونږ وښودله ابراهیم علیه السلام ته چې نو هغه حکومت بادشاهي عجایبات نو هغه د اسمانونو او د ځمکې. اوس دې کې نو هغه لیکلی چې دا څنګه لیدلی تفسیر خازن چې نو هغه لیکلی دی وایي چې په دوه طریقو باندې دا شي. بعض چې نو هغه لیکلی چې بعین البصیره دا چې نو په بصارت سره لیدلی او بعض چې نو هغه لیکلی دی بعین البصر په ظاهري سترګو باندې چې نو هغه لیدلی. دواړو باندې الله پاک چې نو هغه قادر دی. الله ورته کدی سمي نو علامه مجاهد رحمه الله او عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا وایي چې نو هغه ذکر کړی دی چې نو هغه په ظاهري سترګو باندې لیدلی ول او دا معجزه ده او د معجزې چې نو هغه انکار نشي کېدلی. هغه چې ابراهیم علیه السلام ته حکم وشو ان اقیم علی صخره دا چې تو وردېږي یو ګټه باندې هغه په یو ګټه صخره باندې وردېدو الله رب العزت ورته دا ټولې پردې حائل چې څومره په منځ کې دا ټولې ختم کړل دا ټول الله پاک ورته دا وښول ان تر دې چې الله رب العزت ورته په جنت کې چې نو د ابراهیم علیه السلام چې کوم مقام او هغه مقام ورته هم وښولو. دویم چې نو هغه نور جمهور علامات مفسرین هغه چې ابراهیم علیه السلام چې نو هغه دا په بصارت سره لیدلو بصیرت باندې چې نو هغه لیدلی ولو او دا قول چې نو هغه د امام رازی رحمه الله دی تفسیر کبیر کې نو او دا په دې باندې بیا تاییدات هم ذکر کړی. بهرحال یا په بصیرت سره او یا چې نو په ظاهر نظر سره دواړو سره چې نو هغه لیدلو الله ورته وښول د څه لپاره وليکون من الموقنین د پاره د دې چې هغه یقین کوونکو نشي. یقین ولو خو د یقین سره مشاهده چې نو هغه ورته هم حاصل شي. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي.
وانا اقیم الصلاة او دا مونږ ته حکم کړی شي چې قائم کې مانځه لره واتقوه او ویریږئ د هغه الله نه وهو الذي الیه تحشرون او هغه ذات دی چې د هغه طرف ته به تاسو جمع کولی شئ وهو الذي خلق السماوات والارض او هم الله هغه ذات دی چې پیدا کړي اسمانونه والارض او ځمکه بالحق په حق سره ويوم يقول كن فيكون او په کومه ورځ چې وویلی شي چې شان پس شیبا قوله الحق وینا خبر داغه رشتیا حق ده وله الملک داغه الله د پاره بادشاهی د یوم پاغه ورځ ينفخ فی الصور چې پکواله شي پشپېلې کې عالم الغیب والشهاده هغه په د پپټو او ښکارو باندې وهو الحکیم الخبیر او هغه د خاوند د حکمت خبردار و اذ قال ابراهیم او هر کله چې ویل ابراهیم علیه السلام ابيه اخبر پلر آزرتا اتتخذو اصناما آلهة آیتون سیبتان چینو پا خدای توب سرا انی اراک و قومک بشک زوینم تال راستا قوم لرا فی ضلال مبین پا گمرائی خکارکی وکذالک او دغشان نوری ابراهیم مونگا چینو اخود الابراهیم علیہ السلام تا ملکوت السماوات والارض حکومت عجائبات دا اسمانونو او دزمکی ولیکون من الموقنین دا پاردنی چاگشی دا یقین کون کنا